که چېرته تاسو ته داسې څه حاجت پیښ شي چې هغه بالکل تاسو د دنیا وظیفې هم کړي دي، دنیا دعاګانې هم کوئ خو هغه نه پوره کېږي، نو انشاءالله العزیز تاسو ته یو اسانه وظیفه ښیم. 3 الفاظ دي، هسې 2 د الله نومونه او ورسره یو لفظ زیات کړئ، انشاءالله العزیز تیر بحد به پوره کېږي. خو وظیفه یاد ساتئ، ښه په اخلاص سره کوئ، د الله نه دعا په نیت سره کوئ، الله پاک ته فریاد په نیت سره کوئ. تاسو وګورئ چې ستاسو وظیفې څنګه وسر کوي. نن موږ شکایت کوو وظیفې نه، وظیفې موږ کوو او لیکن هغه کار نه کوي. وظیفه به څنګه کار نه کوي؟ ځکه کار نه کوي چې ستا یو خو نیت صحیح نه دی، بله ته مونځ پابندي نه کوئ. ما وظیفو کې یاد ساتئ زه چې تاسو ته کوم هم وظیفه در کوم، وړاندې شرط پکې دا دی چې 5 وخته مونځ به کوئ. سړي چې دی سړي هغوی به په جومات کې فرض مونځ باقاعده چې دی جمع سره کوي، هله به وظیفه کار کوي. دا نه چې ته دې مونځ نه کوې په کور کې دې لکه د ښځو په شان مونځ کوې. سړي دې په کور کې لکه د ښځو په شان مونځ کوي، دی دې وظیفې کوي. الله پاک در باندې مونځ فرض کړی دی، جمع سره مونځ چې دی جومات سره دا بعضې علمایي دا واجب دی. په مسنون کې سنت کې خو څه شک نشته، خو ډېرې دا واجب دی. ځکه نبي علیه السلام ګوره فرمایي چې زړه مې غواړي چې هغه کسان چې هغوی د جمع مونځ ته بغیر د عذر نه نه دي حاضر شوي، د هغوی کورونو ته اور ولګوم. نوجوانانو ته ویم چې خشاک را جمع کړي، هغوی کورونو ته اور ولګوم. ته سوچ کوه چې د نبي علیه السلام په نیز دا جمع مونځ څومره اهم دی، د الله او د رسول په نیز جمع مونځ څومره اهم دی. نو جمع سره به مونځ کوئ. او ښځې خو ظاهره ده په کور کې کوي، ښه په حیا سره پردې سره د برنډې نه په کمره کې ښه دی، د بهر نه بیا د صحن نه په برنډه کې ښه دی. چې څومره په پرده کې نو دومره بهتره ده. نو 5 وخته مونځ شرط دی. او بل دا چې رزق حلال طلب، د رزق طلب به کوئ چې حلال درته میلاو، چې حرامو نه به ځان ساته، هله به مو وظیفې کار کوي. نو انشاءالله تاسو ته څه داسې حاجت پیښ شي نو تاسو به څه وکئ، ښه مزېدار په وړاندې ورځ یا هغه ورځ یا هغه شپه چې کله مو وظیفه وکړه انشاءالله حاجت به مو پوره کېږي. هغه بېله خبره ده که اخلاص کې کمی نو کېدای شي لږ لیټ شي، خو لیکن انشاءالله العزیز د ما یقین ده چې په اخلاص سره وکئ نو په هغه ورځ یا په هغه شپه کې کله مو چې وظیفه وکړه ستاسو به هغه حاجت پوره وي. 3 الفاظ دي سره د الله پاک د 2 نومونو څه دي. تاسو به داسې وکئ چې چارهدام که بوی خو ښه ده کینې تازه چارهدام به وکئ، 2 رکعته نفل به د حاجت په نیت باندې وکئ. او بیا به 11 پېرې درود شریف وایئ. 11 پېرې درود شریف، هر کوم درود شریف چې تاسو ته یاد وي هغه به ووایئ. که د مونځ والا درود ابراهیمي یې یا بل درود یې 11 پېرې مو وایئ. بیا به څه ووایئ؟ بیا به د الله 2 نومونه یا رحمان یا رحیم اغثنی، یا رحمان یا رحیم اغثنی. یا رحمان یا رحیم د الله نومونه دي، اسیم په دې سره دعاګانې قبلیږي. او ورسره دا 3 لفظ دا به ورسره ملګری کوئ د فریاد دپاره، اغثنی اغثنی، یا رحمان یا رحیم اغثنی، یا رحمان یا رحیم ما سره مدد وکړه. نو دا چې دی دا به 1100 او 11 پېرې وایي، 1111 بار. او بیا به اخري کې 11 پېرې درود شریف وایي. او بیا به ښه د زړه نه په جړا جړا دعاګانې وغواړي د خپل حاجت انشاءالله العزیز په هغه شپه کې، یا که ورځ کې مو کو خو شپه کې ډېر بهتر دی، خو که ورځ مو کو په هغه ورځ به انشاءالله ستاسو حاجت پوره کېږي. اسباب او لارې به ورته الله کولاوي. الله پاک دې ستاسو د مونږ ټول دیني دنیایي حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله دې ټول مشکلات د ټولو مسلمانانو رفع دفع کړي. الله دې مونږ ټولو ته عافیت، اتفاق، اتحاد او خوشحالۍ نصیب کړي. د غمونو، تکلیفونو، مصیبتونو، پریشانونو د الله پاک مونږ او د مادرونو خویندې ټول مسلمانان الله محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.